د بینظیر کفالت پروگرام روپۍ چې دی هغه شروع دي. دې ځل به دې روپو سره تاسو ته ماشومان روپۍ ملاويږي کنه ملاويږي. دغه شان د نشونما روپۍ چې دی دا به سره ملاويږي کنه ملاويږي. نور د ډېر اهم معلومات دي چې هغه به سره شیر کوم چې نوې کسان ته ملاويږي کنه ملاويږي. دا غیر لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو د لپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نور غریبانو ته ورسي. ځکه اکثر ځینې کسان روپو زه تلار شي الته ته روپۍ میلاو نشي نو دا غي سره موخ ځای شي او په کرانو چې کوم روپۍ لګیدلې نو هغه روپۍ چې دي دغه هم ځای شي. نو دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پری دی دا اوکه کمنټ چې دی دا تاسو به دی ویډیو کول شي. نو د بینظیر کفالت پروگرام روپۍ چې دی هغه یو دوه هفته مخکې چې دی هغه شروع شوی وي. په هغه کوم موږ تاسو ته ویلو چې د بینظیر کفالت پروگرام روپۍ چې دی دا شروع دي. خو ځینې کسان وي ته دروغ او تر اوسه پر موږ ته دا روپۍ چې دی دا میلاو نشوي. نو په کوم ضلعو کې چې نوې شروع نو د هغه ضلعو کسان وي چې ته دروغ موږ ته دا روپۍ چې دی دا میلاو نشوي. نو اوس د بینظیر کفالت پروگرام روپۍ چې دی هغه به د سبا نه شروع کیږي. د سبا نه به شروع کیږي خو دا هم په ټول ملک کې چې دی دا نه شروع کیږي. دا په ځینې ضلعو کې چې دی دا به شروع کیږي. لکه په نیم ملک کې چې دی دا به شروع کیږي او ځینې داسې ضلع دي چې په هغې کې به دا نه وي. نو کم کسان چې په هغه ضلعو کې ګوري نو هغه بیا دا وایي چې دا ته دروغ او روپۍ چې دی دا موږ ته میلاو نه شوې. نو دا اوس په ټول ملک کې چې دی دې ځل هم نه دي شروع. ځینې ضلع دي چې په هغې کې به د سبا نه شروع کیږي. نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. بل لا کم کسان چې د روپو نه ځای نه لرې دي نو هغه د هلته کې لاول تپوس وکړي وکړي چې دا روپۍ چې دي دا شروع شوي دي که نه دي شروع شي. داسې نه چې تاسو لاړ شئ او هلته کې روپۍ نه شروع شي نو ستاسو به هم وخت ضایع کېږي او هم ټایم چې دی دا به ضایع کېږي. ځکه په ځینې ضلعو کې چې دی کیمپ سیټ نه دي رخ شوي. کله چې کیمپ سیټ رخ شي نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو ځینې کسان پکې دا خبره کوي چې موږ ته به د ماشومانو روپۍ د دې سره میلاویږي که نه میلاویږي. نو د ماشومانو روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. د دې نه مخکې چې د دې قسط سره میلاویږي اوس هغه وایي چې دا روپۍ به د دې قسط سره موږ نه ورکوو او راتلونکی کم قسط چې دی د هغې سره به دا تاسو ته ډبلې میلاویږي. دغه شان ځینې کسان د نشونما پروګرام تپوس کوي چې د هغې هغه روپۍ به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي. نو هغه روپۍ چې دی هغه به هم د دې سره نه او دې ځل به تاسو ته 10,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. هر کله چې تاسو روپۍ رالی نو د هغې سره به رسید چې دی دا به لازم رالی. چې رسید راواخلئ نو په هغې کې به تاسو ته صحیح معلومات چې دي دا میلاویږي چې دا روپۍ راغلي دي که نه دا روپۍ څو راغلي دي او موږ ته څو روپۍ میلاو شوې. نو رسید به لازم رالی. ځکه ځینې کسانو به تېر شوی قسط نه راغستی نو هغه قسط به ورسره هم یو ځای کړی نو تاسو ته 21,000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. کومو کسانو چې زوړ قسط نه راغستی او هغې په اکاونټ کې جمع شوی نو هغه روپۍ چې دي دا به هم تاسو ته میلاویږي. بل لا کم چې نوي کسان دي نو هغه خو د خپل اهلیت چې دی دا د چک کي. که تاسو اهل یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که تاسو اهل نه نو دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. ځینې زاړه کسان دي چې هغوی 30 تاریخ ورکړی دی نو د 30 تاریخ پورې چې دی تاسو خپل رجسټریشن وکړئ. که د 30 تاریخ پورې تاسو رجسټریشن ونه کړو نو راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته هم نه میلاویږي. بل لا که تاسو ونه کړو نو تاسو به د دې پروګرام نه چې دی مکمل به وکاږي. ځینې کسان پکې دا خبره کوي چې موږ رجسټریشن وکړو نو موږ خو به د دې پروګرام نه وکاږي. نو هغه کسان به وکاږي چې د کومو کسانو مالي حیثیت چې دی دا برابر شي. کوم چې غریبانان دي هغو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. دا دوباره سروې چې دی دا هم د دې لپاره شروع شي. نو د سبا نه به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي او خپل کیمپ سیټ ته ځئ هلته تاسو روپۍ راغستی شئ.